ایسیچو صاحب له مخامخ ورغلم نو ما تماچه داسې نیغه کا او با خدای پاک ایسیچو صاحب سره هم د ښه وکړي چې هغه هم بچ شو. په ایسیچو د ډزو کولو نو هغه سره د خدای ښه وکړي چې هغه بچ شو که نه تا سره د خدای ښه وکړي چې تاسو یې ونه ویشتو. د خپل ضمیر ته چتر ویلی دي چې زه خو د بي اس په کلاس کې ناست یم او زه یو سنیچر یم. پیسې به هم درکولې چې کالج ته ځه فیسونه به هم درکول هر یو شی شیز به هم درله کول او ته دا کارونه کې او خپله حلاله مزدوري کوئ 10 ګټئ 15 ګټئ خو حلاله ګټئ ارامې ته سوچ مه کوئ یعنې په ارامو کې به ډېر ذلیل او خوار شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پیښور کې دې ټیم کې د ټولو نه غټه مسله سټریټ کرایم دی. دې کې شک نشته چې پولیس د دې سټریټ کرایم خلاف ډېر ښه کاروایانې کړې دي. په تېرو 2.5 میاشتو کې د دې رهزنانو او د پولیس په منځ کې 50 نه زیات پولیس مقابلې شوي دي. په دې پولیس مقابلو کې یو پولیس والا زخمی شوی دی، 4 سنیچران پکې مړه شوي دي او 45 نه زیات سنیچران چې کوم دي په زخمی حالت کې نیول شوي دي. اوس هم پولیس د ګاډو غلا او شوکو کې شپږ ملزمان نیولې دي. شوکمارو کې د بي اس پولیټیکل ساينس سټوډنټ هم شامل دی. راځئ چې ملزمانو سره خبرې وکړو. تاسو نوم دی بچي او ته د څومره وخت نه دا سنیچینګ کې؟ سرجي زما نوم زین الله دی او سرجي زه پیله دا 2-3 میاشتې پیله د ما یو د تره زوی و اسنې نوم یې و هغه سره به مې کول لسته موبایلونه والیو خانجي او اوس دا ملګری مې دی ده سره بس راغلی وم دا 4-5 موبایلونه بیا سرجي ګیر کړو. دا ستا څه نه سبق ویلی دی؟ زه بي اس کوم خانجي. کوم ځای نه بي اس کې؟ دا سپریم ساينس کالج نه. او د کوم سیمسټر سټوډنټ دی؟ پولیټیکل ساينس سیکنډ سیمسټر خانجي. نو ته خو دومره تعلیم یافته هلک یې، ته د دې طرف ته ستا ذهن څنګه رالو؟ دا خو ایسه مجبوري دی وه یا څه مستی دی وه یا څه نه داسې اټریکټ شوې دې طرف ته رالې؟ خانجي والله پیله به مې کول هغه ټایم کې مې فیسي کړې وه بیا مې دا بي اے سټارټ کړو بیا به مې نه کول بس بیا والله شیطان دوکه کو خانجي بیا به داسې غلط کار نه کړو. نه ته خو دونه تعلیم یافته هلک یې که نه نو تا چې به خلکو د سره به وي او واردات به دې کوو نو تا له به څه شرم څه حیا څه په چا به زړه نه خفه کېدو؟ خانجي والله خفه کېدو به هم دا خو سبق نه دی ویلی داسې به ویو که نه. ته خو تعلیم یافته یې، دا دې ته ډز مز والا خبره چې کوي نو دې کې تا دې سره چېرته څه خبره کړې وه چې ډز به نه کوې؟ نه خانجي ما درته ویلي ما ویلې ډز به نه کې د ډز کوشش به بیخي نه کې او خانجي او بس خانجي چې بچا باندې تمانچه کېدي بس لاس کې درله موبایل درکړي هغوی ته لکه چیړ چاړ نه کوي بس وایله موبایل دی بس ځه. نو ته چې دا سنیچینګ کې ستا چېرته په چا زړه نه دی خفه شوی؟ ځکه موبایل خو خلک ډېر ته خپله سټوډنټ یې که نه نو ډېر په خوارۍ باندې علي. خانجي والله ولې دلته هم د نیر باندې مې یو کس نه موبایل واغېستو خانجي والله ډېر سخت زړه مې پرې خفه شو. ولې؟ هغې کې د هغه به هم سبق ویلو کالج ته تلو تصویران ویډیوګانې وو پکې میمري کارډ کې په موبایل خو پاسورډ وي بس خانجي ډېر زیات زړه مې پرې خفه شو. نو تا چېرته د خپلو ملګرو ته ویلي دي چې دا کار به نه کوم؟ نه خانجي جي به ځان له هم پرې کپړې اغوستې اکیډمي ته چې بتلو راتلو بس کرایانې مرایانې اخوا دې خوا. فیسونه یې دې ورکړي دي؟ فیسونه خو مې ته نه دي ورکړي خانجي هغه به یې راله کور کې راکولي. هسې چې ته به کله کالج ته لاړې که نه کلاس کې به ناست وې د نورو هلکانو خپل ضمیر او د نورو هلکانو تا کې به ځان ته څه فرق ښکارېده؟ خپل ضمیر ته چېرته ویلي دي چې زه خو د بي اس په کلاس کې ناست یم او زه یو سنیچر یم؟ خانجي والله داسې سوچ هم چېرته نه و کړی بس نه پوهېدو خانجي. ووایه که نه هغه مجبوري څه وه چې ته یې ریزنې ته راوستې؟ خانجي پیله چې کوم ما کله اف ایس یو که نه هغه ټایم کې بس هغه ټایم کې به م کول به مې بیا مې بس توبه وباسله بیا هلته زه بار ناست وم بس دې ملګري مې ویلې راځه چې زوی تا سره موټر سایکل دی بس راووتو هغې نه بیا سټارټ شو خانجي بیا بس سرجي ګیر کړو. اوس پیله ځل نیول شوې؟ او خانجي پیله ځل. کور کې چا چاته پته چې ته شوکې کې؟ کور کې خو چاته هم پته نه وه خانجي. کور کې ستاسو دي څوک؟ خانجي زما وروڼه دي ما نه مشران مور او پلار مې دي خویندې مې دي. ته ستا غوندې تعلیم یافته هلک هم چې شوکو ته راځي که نه
نو بې تعلیمه خلک خو به خامخا راځي. ته څه مطلب داسې څه نصیحت کول غواړې سټوډنټانو ته نورو سنیچرانو ته؟ جی زه ورته دغه نصیحت کوم چې بس دا ډیر غلطه لاره ده، د دغه مزې ډیر لنډ وي خانجي. غلط کارونه نه دي کول پکار، خپل سبق ووایئ، غلط کارونه مه کوئ. ستا کور کې چې خلکو ته پته ولګي چې ته سنیچینګ کې، بیا به تا سره د هغې څه عمل وي؟ جی او کنه ډیر سخت عمل به د هغوی وي. کور کې خو همداسې پته نه وه، اوس به پته لګېدلي خانجي. هغوی به هم ډېر ستومانه وي به چې دا مونږ تا سره څه کول، پیسې به هم درکولې چې کالج ته ځه، فیسونه به هم درکول، هر یو شیز به هم درله کول او ته دا کارونه کوې. ستا څه نوم دی او د کوم ځای څه روزګار دی کو او دا ګاډو پټول والا کار دی کله نه شروع کړی دی؟ زما عبدالله نوم دی، د 400 یم او د چرګانو ګاډي به مې چلو. او د هغې نه پس بیا د ذاکر سره 1.5 میاشت مخکې ملو شوم او هغه راته وی چې تا ته به زه د پیسو د ګټلو چلو ښیم، ته باید سره لاړ شه. زه چې هغه سره د هغه کور ته لاړم، یو شپه موږ او په 2مه شپه چې راووتو نو ذاکر دا د غلا ګاډي را روان کو باید لو خپل کور ته، هلته کولو کو سامان مامان یې ته لړه کو. بیا هغه وی چې ما سره کاغذونه دي او دا کاغذونه به پې زه ورخېجوم، دا به زما ګاډي. نو ما به ورسره کولو کو، رنګ یې به کو او بیا به پې کاغذونه ورخېجول دي. او ده ما دغه راکو چې راځه تا باندې زه 10,000 روپۍ او 20,000 روپۍ ورځ ګټم. نو زه د سره رالم جي. نو بیا کله دې 20,000 او 10,000 پکې وګټلې؟ نه جي، د ضلالت زندګۍ ته یې راورسولم. څه ضلالت دی اوسه پورې؟ د سره چې راغلی د پیسو ګټلو چلې چې درته ښولو، د سره چې راغلی نو څه ضلالت دی ولیدو؟ بس د سره مې دا دغه ولیدو چې هغه شته هر څه نه خلاص شوم. څه نه خلاص شوي ووایه که نه؟ سرجي ما سره شکر الحمدلله د ښځې نیمه توله کالي مو هغې نه هم خدای پاک خلاص کړمه. هغې نه څنګه خلاص شوې کالي نه؟ بس د ده د لاسه مې خرڅ کو او ده به راته ووي پیسې نشته دی څه وکړه، نو ما د ده د لاسه کالي هم خرڅ کړې. دا ګاډي تاسو پټولو څه طریقه ده؟ هغه طریقه یاده که؟ جی ذاکر به غرمه کې راووتو، روڼ به ووالو، بیا به ماښام کور ته رالو، بیا به د نیمې شپې راووتو او ګاډی به چې کومې کوڅه کې ولاړو، کوم ځای کې به یې ټارګېټ کړی نو هغې پسې به لاړو، هغه به په چابۍ باندې ګیټ کولو کړو او بیا به یې دیکه ورکړه، په 3 کسه به مخکې کړو نو بیا به یې ګاډي سټارټ کړو او بیا به یې ورسو خپل ځای ته کور ته او کور ته به یې دننه کړو او بس ما حسارې به پرې نښتو، کولو به هم کو. د ګاډي انتخاب به هم څنګه کوو؟ کوم یو ګاډی به هم خوښوو چې دا وپټوو؟ یاره هغه سره به کاغذونه و، یا به زوړ ماډل سوزکي و، یا به زوړ ماډل ګاډی و او هغه به م راوستو. اوسه پورې به دې څونه ګاډي پټ کړي؟ یاره 4 ګاډي مې ورسره راوستي دي. په یو ګاډي کې به یې تاله څونه پیسې درکولې؟ یاره ماله به یې راکړې 10,000 به یې راکړې، 12,000 به یې راکړې. هغه پیسې به دې بیا چېرته خرڅ کولې چې کومې به تاله دي په غلا کې درکړي؟ چې به مې یوړې کور ته، کور کې به مې ایښې، کور کې به مې له 20 روپۍ ولګولې، ګنې بیا به مې واپس د به رنګ وکړو چې یاره مصري خانې ته راځې ځان سره پیسې راوړه، نو واپس به مې ځان سره پیسې راوړې، نو 15,000 7,000 به ما سره پاتې وي نو هغه به مې واپس ځان سره راوړې. نو دې کې تاسو پورې ګټه کړې ده که تاوان؟ الټه مې تاوان کړی. او دې نه مخکې هم چېرته پولیس نیولې وي که نه؟ جی سر. کله ووایه؟ مخکې 2022 د 2023 کې نیولې وم موټرسایکل غلا کې، نو هغې کې تللی وم ملدان جیل ته. څونه ورځې دې جیل کې تېرې کړې وې؟ 3 میاشتې او 10 ورځې مې تېرې کړې وې، بیا راووتم. بس بیا د هغې نه پس ګاډي والا ما ته وی چې نور مه راځه ماله. بس د هغې نه پس بیا زه یو میاشت نیمه دیاړی له لاړم نو د ذاکر سره یې میلاو شوم. ذاکر سره څنګه میلاو شوې؟ بای چانس؟ بای چانس ورسره یې میلاو شوم. نو چې هغه سره یې میلاو شوم هغه ما ته ګپ شپ لګولو، بوتلم خپل ځای ته، اراده ده تا ته د خپلو پیسو طریقه ښیم چې پیسې در باندې وګټم چې پیسې خلک څنګه ګټي، نو دې حد ته یې راورسولم سر. ته چې یو ځل جیل نه راووتې څنګه راووتې؟ چا دله ضمانت وکړو هغه ځل؟ هراله رونو وکړو. نو تا نه څه واده وانه غوښته چې بیا به دا کار نه کوې؟ سر ډېر ګناهګار یم د خدای او بس دم شکر وباسم چې نور مخکې نه یم بوتلی او دې کې ګرفتار شوم او دا ځل مې ګناه خدای پاک معاف کړي، نو زه به انشاءالله تعالی بل ته نصیحت کوم او خپله به م په دې باندې عمل کوم، ولې چې دا د ضلالت څه نصیحت به کوې خلکو ته؟ دا نصیحت لږ وکړه.
دا نصیحت به کومه چې سر داسې ناصرو سره نه مې ملاویږئ چې لکه دا زه کومو ناصرو سره ملو شوم او زه دې حد ته راورسولم او ما له د دلالت زندګي راکړه، نو تاسو داسې کار وکړئ چې داسې خلک وینئ نو چې ولې یې د معاشرې نه ختموئ نو ښه دي. نو په هغې کې خو بیا تم راځې که نه چې بیا تا به مولي خلک. نو بس سر ګناه شوې ده ما نه ډېره غټه ګناه رانه شوې ده. د دې ګناه معافي به درته څنګه ملاوي؟ بس الله ته په سجده یو خان. کور کې چا چاته پته ده چې ته غلا کې؟ یاره کور کې چاته پته نشته جی. تا چې به دا دونه ډېرې پیسې به دې یو ځل یوړې نو ښځې به ته به دې څه ویلې چې دا چېرته رالې؟ دا راله ذاکر راکړی جی. څه دپاره تا وې څنګه راکړي؟ ځان سره یې کېدی. دې کې نورو کومو ځایونو ته تللی داسې چېرته شوي دي چې چا تاسو ګاډی پټ کړی دی بیا چېرته لیدلی دی هغه کس؟ نه جی. نو زړه کې به دې نه راتلل چې دا د چا ګاډی دا مونږ پټو دونه په ارزانو پیسو یې خرڅوو دا هم د چا ګاډی څوک به پرې خفه کېږي. سر یو پیره راغلی و بس بیا دې ذاکر وی چې دا زړه کې راولې نو ډېر زر به سر وخورې څوک په دې ولي. څه دې زړه کې راغلي هغه خبره وکړه که نه؟ چې دا موټر موږ بوځو چې دا به د کمو غریبانانو خلکو وي چې دوی به وروسته څه خیري ازار کوي موږ ته نو د هغې خیري ازار دقه سیله ده موږ ته راورسي. او دا خپلې په څه خوږ شوې ده؟ دا مې منډه واله سر دا خوږ شوې ده. څنګه چېرته دې منډه واله څه کرکټ مې دې کو کبډي دې کول څه دې کول؟ ولسواله راپسې راغلي وو هغې نه مې منډه وواله دا خپله مې خوږ شوه. په خپله خوږ شوه؟ او جي. دا پولیس والا وی عبدالله په مونږ باندې ډزې کړې وې. یاره کیدی شوي سر. اوده وې په خوب کې به نه ډزې کېدې؟ نه سر ما منډه واله بیخي په ځان نه هم پېښ شوې چې زه دا خوږ شوی یم په ځان نه هم پېښ شوې دا بیا وروستو ما ته پته ولګېده. دا سره تماچه وه؟ او جي. پولیس څنګه ونیوې دا ورځ د دغه ورځ دا قصه راته وکړه. سر ماښام ته نه زه راووتم د کوره را روان وم دی ما پسې شاته یو کس رالو وی مېلمانه دې راغلي راشه ورسره میلاو شه نو چې ما دی صحیح کړله پولیس والا نو ما ترې نه منډه وواله ما سره تماچه وه ما ترې نه منډه وواله ما چې ترې نه منډه وواله نو دی ما پسې را منډه ډېره زیاته منډه وواله او خدای شته چې ایسیچو صاحب راله مخې بیا رالو چې زه ایسیچو صاحب له مخامخ ورغلم نو ما تماچه داسې نیغه کړه او به خدای پاک ایسیچو صاحب سره هم د ښه وکړي چې هغه هم بچ شو او ما تماچه وغورځول او دی زه ګرفتاره کړم او دلته یې راوستم سر. نه چې تا تماچه ونیو او پیسې چو دې ډزو کولو نو هغه سره دې خدای ښه وکړي چې هغه بچ شو که نه تا سره دې خدای ښه وکړي چې تا څه یې ونه ویشتو؟ سر ګناه ډېره سخته ګناه رانه شوې ده چې تماچه مې ورته راړولې او ډز شوی دی او الله دې ورسره ښه وکړي چې بس دی ګرفتار کړم او دې حد ته یې راورسولم چې آینده نه پس ما نه داسې څه ګناه ونه شي. دا پولیس والا خو وی تیر ځلم چې دې مونږ نیولې نو دغسې توبې وباسلې وایي چې بیا ووتو بیا دا کار کوم. سر تیره پیره ما توبه نه وکړې او اوس مې په سچه باندې توبه وکړه چې په کومه ورځ یې نیوم په دغه ورځ باندې ما دا ملګری وی شیخ ادریس صاحب له دې بولم چې ته په قرآن لاس کښېږدې او توبه وباسې. نو اوس به کله توبه وباسې چې اوس نه توبه ده که راوځې بیا وکړې؟ زما اوس نه توبه ده خانجي چې په کومه ورځ نیولې شوې یم د هغه ورځې نه زما توبه ده او چې ما ته څه دغه مخامخ راځي رښتیا حل به ویم او داسې نورو مخلوقاتو ته مې عوامو ته ویم دا ورسره تاون کوم چې یاره داسې غلط قسم خلکو سره مه ملاویږئ او مه ورسره یو خواته ځئ او مه ورسره په دې کار باندې شریکېږئ. د 10,000 روپو د 10 منټو کاري خو غونډ عمر به م زندګي تباه و بربادي 2,000 روپۍ روز پس 2 ورځې کې 2,000 ګټه خو لالې حق یې لالې ګټه نو هغه د دې 10,000 نه بهتره دي سر. عبدالله روزې به څنګه اوس د جیل نه؟ بس الله مالک دی سر. ضمانت به څوک کوي؟ بس په هغه الله مرسه سپارلی دی هغه ته په توبهګار یو بس هغه الله مال شه. چې که دا پولیس والا دا ویشتې وی نو بیا بس بیا خو بیا زم نه پرېښودم زه بیا هم خامخا ویشتم. اوس چې ته د جیل نه راوځې دې ځل دې کیس کې نو بیا به څه کې خپل څه کار روزګار به کې او خلکو ته څه نصیحت کول غواړې؟ خلکو ته دا نصیحت کوم چې بېجان داسې غلط حرکت یا داسې غلط سایډ ته مه ځئ خپله مزدوري کوئ خپله مزدوري خواري کوئ هغې کې ډېر سکون دی دې کې د سره سکون آرام د هېڅ قسمه علاج پکې نشته دی سر او خپله حلاله مزدوري کوئ 10 ګټئ 15 ګټئ خو حلاله ګټئ آرامې ته سوچ مه کوئ یعنې په آرامو کې به ډېر ذلیل او خوار شئ. او پاسابېدل په کم کې کمې پیسې اسانې ګټل دي لکه چې یو ګاډی پټ کړي نو 10,000 روپۍ به تا ته بېلاوې دي که نه هغه چرګانو ګاډی به دې چلاو هغې کې به زیاتې پیسې ملوي. ډېره سره د دې 10,000 نه هغه 2,000 ښې وې. څنګه؟
هغه حلاله وې، په هغې باندې مې خواري کوله او په دې به خواري نه وه، دا به همداسې بس په دې کې لږه شان دې کوه، بس بیا به ګاډي کې ورته کېناستم لا بړمه، هلته به ده راکوله وکړو. د دې 10,000 روپو نه هغه 2,000 روپۍ ماله ښې وې چې ښه خوله مې پرې وته. ستاسو نوم دی او تاسو پهله د څه روزګار کو او دا د ګاډو د غلا روزګار کله نه کې؟ سرجي زما د کیرولا نوم دی او زه د وسلې کار ما مخکې کولو ټیکنیکل کې کالیګر یم جي او دا ګاډی چې کوم د غلا دی دا مال عبدالله راکړی سودا کې چمکنو ول جي او یو مې لوړګي کې غشتري الټو د مهران دا مې لوړګي کې په 1,00,000 روپۍ غشتي جي او نور پته نشته څو پکې د غلاري او جي دوه ګاډي د مخ خپل دي درې دا تاسو کم گاڑی اغشتی دی جی دا کم گاڑی تا په 1,20,000 روپے اغشتی دا دی سرجي مهران دی سفید اسی تا ته پته شته چې دا د غلاو او کار غلا واجبات پته نو ته چې د غلا گاډو روزګار کې تیار دي نه او پزړه کې سرجي یاره مې واله کومه داسې مخکې شرط کار نه کړی د غلا جی ها خدای یو گاډي مې واغشته ما سره زوړ گاډي او ما د غینه مخته گیټونه لګوم سامان مترم دا نو بل گاډي مې ته جوړول جی ها بس غلطی را نشوي را او اندره پر دا مخکې د اصلي کارخانه کې کار کاو کنه نو هغه کار دی ولې پرې خو سودا دی ولې سرجي شروع نه مې پرې کار کوم اوس هم ګاډیګر یم اصلي کارخانه کې کار کوم جی ها او جی نو ته چې دا کم کار دی یادې چې دا د غلا گاډي بتا اغشتل نو دا جرم نه دی تا ته دا پته نه و چې هغه کار ته الریډي یو ته کار خو ته کې کنه دا دویم دی پس جرم ولې شروع کو سرجي بس غلطی شوی را او بیا به اندره پر ان شاء الله جرم نه کیږي او بس غلطی را نشوي را ان شاء الله اندره پر بنه کیږي بس دا پیل ادلو او اخیری دلم شو نه دا صرف اوسه پورې یو گاډي اغشته دی سرجي دا گاډي مې غشته دا لوړ کې نه حیران ها او جی یو چمکنو عبدالله را کړی ری ها 400 الکته او سودا کېره او چمکنو نه را پټچې او سرجي مال را کړو زما رکشا ور کړی و ما ته رفتار رکشا ور کړی و او هغه په گاډي را پټ کړی جی عبدالله ته گاډي په خپل پټې نه نه جی ما خپل پولیس وینا خدا د چې دی په خپل گاډي پټې تا یادې سرجي بس مشران دي کی شي ویلې بيجي کارخانه کې تاسو نه پیسې ګټلې او دې پیسو نه سونه لالچ سرجي دې کې به کم از کم 2-3 لک روپۍ لالچ او کارخانه کې سرجي زه د هفته ګټم 3,000 روپۍ هفته ګټم دي نو دونه زیات پیسې د خپل ګټې نه دونه زیات پیسې ستا په کار څه د پاره اداره ته سرجي بس ما د دې په لالچ کړو ما زبر خپل گاډي ته جوړ ها او جی بس نوري سم ما زما گاډي کمزور او ما دا به خوش ها او جی بس اسی د دې جرم نو خبر وکنه چې دا جرم دی جرم خبرو چې جرم دی بالکل جی نو ورته کې یار نه راتله یاره و سرجي بس غیر له سوداریونی وی شو بس را ودی دین مخ کې چرته څه جرم کې پولیس نیولې وي نه جی نه صرف تماچو کې نیولم جی کارخانه نه یو کارخانه نه بل کارخانه ته درې تماچې وړي لمبر ام پی والی سرجي په غي کې نیولم بس ها نو راته پولیس نیم نیولې نو دا یو ځل خو پولیس نیولې وي جرم وکنه دا اوس ته شي سکو د سټیم تا د غلا گاډي غستړه کې چې چرته دا راغلی چې دا خو هم د یو غریب نه پټ شوی وي کنه دا زه اخلم او بیا کندم نور بل گاډي ته خجوم ډکه دا یار راغلی و چې دا به چا بل چا غریب گاډي بالکل جی راغلی وخو بس ناپیو ها او وینش ان شاء الله بیا ودته نه کیږي تاسو څومره عمر دی او واده شوی کنه چې ناپوهه تر اوسه پورې نو واده شوی مې جی څلور بچی مې مال لخته او عمر مې 31 سال دی نو څلورو بچو نه پس او د 31 سال عمر نه اوسه پورې ته ناپوهه سرجي پیو خو بس غلطي کیږي انسان نه غلطي شي بیا باندې کیږي اسی سلالچ دی ورشته وایا چې دا غلطی درلود سرجي ما کور اغشته په 12 لک روپے 3 لک روپے مې ټرانسفر کړی او بقایا دا 9 لک روپے پاتې وي سرجي ما سره زاړه غاډي و هغه مې جوړول د غې لپاره مې دا غاډي دا دوه نمبر یو غشتي دي کې نشي مشي کې نه جی سیګریټس کم سرجي چرسمس کم درو غلی ویم او نور داسې نشي ماشینه کوم سیګریټ او چرس کې دا نشه نه بالکل نشه ده جی او بس ان شاء الله کوشش کوو چې دام پهله منشي پرې دي که دا غلا گاډو واغستو روزګار وکړي سرجي پهله به اغلا د روزګار پریو بیا به نشه پریو ګرانو کتونکو دې ټایم زه ایس ایچ او چمکني اشفاق خان او اے ایس آئی اجمیر خان سره ولاړم د اشفاق خان باره کې لږ سات پهله مونږ یو کار لفټر واورېدو نو هغه وی چې ما په زه کله د ایس ایچ او صاحب نیوم نو ما پرې ډزم کړی خو ایس ایچ او صاحب سره د الله خو کې دی بچ شو دې نه به دې واقعي باره کې تپوس کوو چې دا ملزم دي څنګه نیولې او دې ملزم اوسه پورې تفتیش کې څه ویلي دي جی اشفاق خان مهرباني دا خو موږ انفارمیشن وتلو الریډي دلته شکایت و د ګاډو لیفټ کړو سلګونې ګاډي زین تلو الحمدلله کې موږ لخته کامیابی راکړه ګاډي م ریکور کړ دا خو پولیس روټین دی تاسو پته ده خامخا چې ملزم نیسو دا په اسانه ځان نه ورکوي دا دغه ورځ موږ تلو دغه دوران کې زموږ سره چې کوم ټیم وایم ډېر بهادره مظاهره کړې وه موږ سره دا ملزم کور باندې چې موږ ریډ وکړو د کور نه الریډي انفارم شو کور نه وتیو
بیا هغه علاقه کې پټي مټیو کې یو ټیم یو ډخ نه تلو منډه والي بل ډخ نه دیم دا یو کوڅه وای کې کلوز کوڅه وای کې موږ له مخې دی راغی فایر یو کوم مخامخ پولیس سره پولیس هم به جوابي کاروي وکړه بایک موږ بیا ریسټ کړو دې چې وی اس ایچ او صاحب باندې مې ډز وکړو کنه هغه د ډز هغه فیلینګ هغه وخت هغه تاثرات تاسو خپل موږ ته بیان کړئ چې ډز والا واقع څنګه شوی و او الله پاک تاسو څنګه بچ کړي و دا سټیټ فایر وکم باندې خپل وس وکړه نور موږ خو دغه ایمان دی او ځانم تړلې دی دغه ته او کوشش هم دی چې بس دې سرکوبي سترګې سره کېږي او الله فضل بس الله بچت وکړه دې ګرفتار شو د څونه وارداتونه منلي دي او دنه سری کوري شوی ده څلور ګاډي ریکور شوي دي نه وارداتونه خو د ډېر کړي الریډي نیولې شوي هم دی 400 کې نیولې شوی دی نوشهره کې هم د کاروایي کړي دي انټروګیټ کو ان شاء الله نو هم پکې روزي فل حال کې څلور ګاډي ریکور شوي ګرانو کتونکو د گاډو د غلا په الزام کې چې کوم گرفتار ملزم دی د خبره تاسو ووري د ډیر وخت نه مونږ داسې د ډیر ملزمان چې کله گیر شي د دې خبرې مونږ اورو دی هر ځل چې دی گیر شي دی وي زمونږ د اخیری ځل دی زمونږ توبه ده خو د نصیحت هم تاسو واورېدو چې د دې پیسې ګټل چې کم دی په یو ټیم کې دونه ډیری وي خو د سختی تاسو لیدا چې خپم زخمی ده جیل هم د مخ کې تیر کړی دی نو لږ احتیاط کول پکار دی او د شارټ کټ د لار چې کم ده د دې اختیارولو په ځای مهنت مزدوري له زور ورکول پکار دی ډیره مننه